شي بس نو اخلي اوسه پوری او دینه بعد چې څومره دعاګانې کیږي الله تعالی دې مرحوم محترم په حق کې په خپل دربار عالی کې قبول منظور کړي. موقع مناسبت سره یو څو خبرې ستاسو مخې ته کې خودل غواړم، هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. د هر چا ضروریات کې مشاغل دي، زما بیان او د تقریر دوران کې که څوک تله غواړي هغې ته اجازت دی، هېڅ څه پابندي نشته دی. چا سره واده کړي بېشکه تلی شي. مرګ یو اټل حقیقت دی. په دنیا کې مختلف مذاهب، مختلف اقوام، مختلف دستور، منشور، آئین، قانون والا افراد موجود دي. د الله تعالی د ذات منکرین په دې دنیا کې موجود دي. د قرآن منکرین په دنیا کې موجود دي. احادیث منکرین په دنیا کې موجود دي. د عذاب قبر منکرین په دنیا کې موجود دي. ائمه اربعه مسلکونو منکرین په دنیا کې موجود دي. د ختم نبوت منکرین د قادیانانو په شکل کې په دنیا کې موجود دي. د صحابه او د عظمت د ناموس منکرین روافض په شکل کې موجود دي. د کائنات کې د انسانانو خپل منځ کې د مختلف څیزونو انکار وکړ، لیکن اوسه پورې په کل کائنات کې د مرګ نه چا انکار نه دی کړی. دا مرګ یهودم مني، دا مرګ هنودم مني، دا مرګ مجوسم مني، جمله کفار مرګ مني. مسلمان نه دی چرته په دې ځان ورک نشي چې مرګ حق دی، مړ کېږو به مرګ حق دی، مړ کېږو به دا عقیده د کافرانو هم ده. خو فرق دا دی چې کافران په مرګ باندې زوال پذیر کېدل مني، مسلمان مرګ هم مني، د مرګ نه بعد دوباره ژوند مني. مسلمان مرګ مني، د قبر سوال او جواب مني. مسلمان مرګ مني، د الله عدالت مني. مسلمان مرګ مني، جنت او جهنم مني. نو محترمو د مرګ نه چا انکار نه دی کړی. دویم خبره دا ده، په دنیا کې د ډاکټرانو کمی نشته، د حکیمانو د میډیسن ادویاتو کمی نشته. د چا دعا ته چې موږ راجمع یو، دا د دوای نه پاتې نه، دا د علاج نه پاتې نه، دا د ډاکټر نه پاتې نه. په دنیا کې د ډاکټرانو کمی نشته، د حکیمانو کمی نشته، د دمونو والا کمی نشته، لیکن اوسه پورې په کل کائنات کې د مرګ علاج چا سره نشته دی. د مرګ نه انکار نشته او د مرګ علاج نشته. تاسو مردان کې داسې ډاکټر لیدلی چې تا ته وایي زه درته انجکشن لګوم بیا به ستا موت نه واقع کېږي. تا داسې دمونو والے لیدلی چې تا ته وایي زه په تا داسې دم اچومه چې بیا به ته مړ کېږي. نه، د مرګ علاج چا سره نشته دی، نه انکار شته نه علاج ته. او دریم نمبر خبره دا ده، خلق قانون نه وتښتي، آئین نه وتښتي، خیبر ایجنسی، کورم ایجنسی، مامن ایجنسی، پاړه چینار ته لاړ شي، مغرور شي وتښتي. د مرګ نه څوک مغرور کېدی نشي، د مرګ نه څوک فرار کېدلی نشي. رب قرآن کې فرمایي فأین تذهبون ففروا الی الله، رب طرف ته دوړ ولګوه، رب سره تعلق جوړ کړه. موت اټل حقیقت دی. دا څومره چې موږ دلته دعا ته راجمع یو، موږ تاسو به مړه کېږو. که ته تیار یو که نه، که ستا زړه غواړي او که نه غواړي. 100 کاله مخکې موږ کې یو کس موجود نو، ځان سره ولیکه 100 کاله خو ډېر دي. د نن نه 100 کاله بعد چې دا حجره کې موږ څومره کسان یو، موږ کې به یو کس هم دنیا کې موجود نه. ما ممن هغه غلنې نواګې کې بیان کو، ما پښتانه وایي چې کوم څیز سره انشاءالله وایي هغه کار الله تعالی کوي، او کوم څیز سره چې انشاءالله نه وایي هغه کار الله تعالی نه کوي. ما ټول وایي انشاءالله مړ کېږو، به تاسو مو وایي انشاءالله مړ کېږو، به یو ځل بیا ووایه انشاءالله مړ کېږو. ما هلته ممندو کې وي، ما مرګ سره کې انشاءالله ویو که نه وی مړ کېږو به. ولته څه وی چې زه به مړ کېږو به، خو انشاءالله ورسره نه وایم، انشاءالله که ویو که نه وی مړ کېږو به. مرګ نه مخکې مرګ دپاره تیارو کې په کائنات کې دا اسرائیل به مونږ ټولو پسې راځي. ښه، خو دا اسرائیل چې راشي نو ما تعالی مهلت نه راکوي. په دې کائنات کې انسانانو کې چاله مهلت ورکوي، هغې ته انبیا علیهم الصلاة والتسلیمات وایي. اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند زموږ دا عقیده ده چې کله د فرشتو نه اسرائیل روح قبض کوي، د فرشتو نه، او کله د اسرائیل د انبیاء کرام روح قبض کوي، نو د انبیاو ته اختیار ورکوي چې دنیا کې ساعت، لمحات، اوقات، عرصه، مدت، زمانه تیرې که راځي. ابراهیم علیه السلام ته اسرائیل راغی، عرض یې وکړو رب را لېږلم، رب دا راته ورشه جبرائیل ته وایه په دنیا کې سموده نوره تیرول غواړې که راځي. ابراهیم علیه السلام وفرمیل زه د رب لقا غواړم او زه رب طرف ته ورتلل غواړم. او ولې به نه غواړم؟ ما ته خو الله تعالی خلیل الله ویلي، زه خو خلیل الله یم، زه به د رب لقا نه غواړم او د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخري وخت راغی
ادب تقاضا دا وه اسرائیل هغلته دروازې نه بهر ودرېد نو جبرائیل راغی سلام یې وکړ پس د سلام نه عرض وکړم د الله حبیبه رب راولېږلم رب راته ورشه حبیب ته وایه په دنیا کې سموده نوره تیرې او که راځې هسې که موږ ته اسرائیل وایي سم خیال دی چې سموده نوره تیرې که راځې څه به وایو زر وایې موږ به ورته وایو چې صبر وکړه موږ لاسې لیدلي مړه خلکو د دنیا مزې واخیستیم اسرائیل بار دروازه کې ولاړ دی نو رب را لېږلیم خو تاسو ته حضور اختیار دی الله فرمایي که زما حبیب څه وخت نور تیرول غواړي دته اجازت دی خو د دنیا نه د ټولو تلل یقیني دي زما نبي وفرمیل جبرائیل اسرائیل ته راشي زه د رب لقا غواړم زه رب طرف ته ورتلل غواړم خو جبرائیله ما ته خو دومره ووایه که نه جبرائیله ما ته خو دومره ووایه که نه زما نه بعد په زما د امت څه کېږي زما نه بعد به زما د امت څه کېږي زما نبي سره آخري وخت کې د امت فکر دی امت سره دومره ټایم نشته چې درود شریف وایي امت سره دومره ټایم نشته چې د پیغمبر د سنتو مطابق ژوند تیر کړي امت سره دومره ټایم نشته چې د پیغمبر د ختم نبوت د عقیدې تحفظ وکړي راشه زما روح قبض که زه رفیق اعلی طرف ته ورتل غواړم او چې کله زنکدن شروع شم زما نبي وفرمیل اسرائیله روح رانه څنګه وباسي وایي دا روح دنه په دې کټه ګوته باندې وباسم وی ښه زه خو داسې تکلیف محسوسوم ګویا چې د احد دا غر را باندې پروت دی کم حضرات چې حج عمرې ته تللي یا سعودي ته د احد غر تا ته پته 100 کیلومیټر کې پروت دی داسې خور اور دی پیغمبر وایي دومره تکلیف دی لکه د احد غر را باندې پروت دی وایي اسرائیله د امتیان نه براله څنګه روح اخلي ایجي صاحب د امتیان نه براله څنګه روح اخلي اسرائیل وتوی تاسو نه په دې ګوته وباسم روح او د امتیان نه بدله په دې پنجه باندې وباسم پنجه باندې زما نبي وفرمیل اسرائیله د ځنکدن په وخت کې چې زما امت له کوم تکلیف ورکې زما امت له چې کوم زور ورکې هغه ټول تکلیف په ما باندې کېده خو په امتیانو مې اسانه کړه هغه زور مال راکړه خو په امتیانو مې اسانه کا زما او ستا داسې نبي چې زما او ستا تکلیف په سر اخلي لیکن ستا ورسره غم دی خپلې فاطمې دپاره نه جاړي حسن او حسین دپاره نه جاړي د خپل ذات دپاره نه جاړي زما پیغمبر د خپل امت دپاره جړا کړي دې وجې نه اتباع سنت زموږ ژوند کې راشي مشرانو ادب په کشر او په دنیا کې عہده منصب صدارت اولاد بچي ښځه دا بیا ملاویږي ایجي صاحب مور پلار بیا نه ملاویږي ښه د موږ دعا ته راجمه یو زما استاد دعا صفر ده زما استاد دعا د اولیاء دعا د پیر صاحب دعا د شیخ صاحب دعا د قاری صاحب دعا د تمام دنیا د اولیاء دعاګانې راجمه کا د مور دعا ته نه رسي د مور په دعا کې چې کم طاقت او قوت دی د مور په مصلی ناست دی نو دعا کې ربا د بچی سر ته مې خیر کې د بچی په جوله کې مې خیر واچي ستا د سر چې خیر غواړي دا دعا تا ته ستا مور کوي قرآن ذکر کوي اوف پم ولا تنهرهما مور پلار ته اوپ مکوه اوپ پښتونه اوپ مکوه ستا خوله کې یو تفسیر لیکلي وایي دا ژبه نه ده وایي ستا خوله کې دا ژبه دا ستا نه ده دا ستا د مور ژبه ده پښتانه وایي مورنۍ ژبه اوس په چا داونه چې پلارنۍ ژبه څوک نه وایي پارسی والا وایي مادری زبان ستا خوله کې دا ژبه دا ستا د مور ده نن ته راپاسې پښتونه نن ته مور ته وایي تا ته کلمات ستا مور ښودلي تا چې خبرې زده کولې جملې درته مور ښودلي خبرې درته مور ښودلي کومې مور چې تا ته خبرې ښودلي نن تا هغه مور ته وایې تا له خو خبرې نه درځي نن تا هغه مور ته ته خو په خبره نه پوهېږې کومې مور چې تا ته خبرې ښودلي نن ته وایې تا له خبرې نه درځي موسی علیه السلام مور چې وفات شوه الله فرمایي او موسی علیه السلام کلام په خیال کوه اوس خبرې په خیال کوه اوس چې قدم اوچته په خیال اوچته وه مخکې به مې د مور د دعا د وجې در سره رعایت کو هغه دروازه بنده شوه هغه خیر ختم شو هغه برکت دی اوس ختم شو چې د پیغمبر په ژوند کې د مور د دعا اثر دی نو زما او ستا په ژوند کې او د مور دعا چې قبلیږي خیرې هم قبلیږي خیرې هم پیر ذوالفقار نقشبندي ذکر کړي رسول الله فرمایي 3 کبیره ګناهونه یاد کړه الا انبئکم باکبر الکبائر الثلاث ادري غټ ګناهونه درته ونخم الاول الاشراك بالله پهلا غټ ګناه الله سره شرک دی دویم نمبر حقوق الوالدین دریم نمبر شهادت الزور زموږ موضوع والدینو فرمان برداري او نافرمانی چا چې د مور نافرمانی وکړه او د مور زړه ازار ک د پلار زړه ازار ک خطبات فقیر ذکر کړي یو نوجوان اجره کې ټول ټایم تیر کم ماسخوتن چې کور ته لاړ مور په مصلی ناسته ده مور ته بچی بیا دی نه وخت کنه د سار منځلم بیا نشه پاسې دي او بیا لیټ شوی وای دی مور ته وای چې بس تام بل څه کار نشته هر وخت غاپې څومره اولاد څومره بچی مور پلار ته نه دیږي هر وخت غاپې
مور لیلا ته ورکړه د مور د زړه ورته ازار وخت مور ته بچیا الله دې دا دواړه خپې ماتې کا په کومه خپه چې دې مال الله ته راکړه پښتانه وایي د ازار نه چا بازار موندلی نه دی وایي دا نوجوان د ریلګاډي پاټلې سره خوا کې را روانو لړکړاته وی را پریوته ریلګاډي پې راغی دواړه خپې کټ شوې خلکو را منډې کړې وایي هلک ریلګاډي وو دی هوش کې دی ورته ریلګاډي نه هم والي دا د مور ازار ووالم دا د مور ازار ووالم ازار نه چا بازار موندل نه دی عبدالرحمن سپوري وایي درس مې وکړ په جومات کې چې مې درس وکړ او د درس نه پس کور ته راغلم نو مور مې کټ کې ملاسته ده نن کټ شته خو مور نشته نن بالغ شته خو مور نشته نن بستره شته پوښتونه خو نن ستا مور نشته تا ته د مور د مرګ نه پس به پته ولګي چې د مور څومره خیر دی بادرخانه ته لا پوی نه په خبره باندې چې د مور څومره عظمت دی د مور څومره فضیلت دی د مور څومره خیر دی عبدالرحمن سپوري وي کور ته چې لاړم وایي د مور په خپو باندې مې نظر ولګېد زموږ دا خبرې په دې خوله دي په زړه کې دي نشته په خلو په غوګونو دي الله دې زړه ته کوزي کی وای دا حدیث مې زړه ته کوشش چې رسول الله فرمای ان الجنه تحت اقدام امهات جنت د چا د قدمونو لاندې دي د مور د قدمونو لاندې دي دا حدیث خو بلا شی مرتبه مونږ اوریدلی وای دا خپل ګیره می راواغستا او د مور د خپو تلو سره مګم او ځان ته مخاطب شو ځان ته وان چې عبدالرحمن دا هغه خپې چې د الله حبیب د دې خپو لاندې جنت خي جنت د دې قدمونو لاندې دي وی ټوله شپه مې دا ګیره د مور خپو پورې مګله په جړا کې مې شپه تېره کړه سهار چې مدرسې ته لاړم یو طالب راغی ما ته چې شیخ صاحب بیگا میں خوب کی لیدلی ما خوب دی لیدلی وہ یو مزیدار چمن دے پا چمن کے تاسو تشریف فرمائے خو عجیب بات تو یہ ہے کہ ستا پا گیرہ کے موتیا ملغلری لگی دلی چمکاوی گی پڑکی گی وہ ما طالبہ خوب دے حق و سچ لیدلی تا چې زما گیرہ کے ملغلری نا ملغلری نوی زما مور چې خپیاب لخپی پا غوجل کی خدمت کړیو پا کور کی کم خدمت کړیو زما د مور خپو پر چې ګرد خور او دوړه لګی دلی وا بیگا ما خپل ګیره د مور خپو پوریو مګلا زما د مور د خپو د تلو خوري زما ګیری سره ولګی دي تا ته الله تعالی د ملغلرو په شان خودلې دا د مور د خپو خوري وي تا ته الله ملغلر ښکارا کړی دنیا کې هر څه بیا ملاویږي چا مشران والدین چې وفات دي الله دې هغوی ته مغفرت کامله نصیب کړي د چا والدین چې حیات دي الله د خدمت توفیق ورته نصیب کړي دیو جن زندگی سنت مطابق اغیار لګیا دي یو خو قادیانی زمونږ دشمن دي بل خو رافضی زمونږ دشمن دي بل خو امریکا زمونږ دشمن ده زما استاد سر سودا شوی ده هر طرف نه غیر لګیا دي یو طرف ته سلور کنټینر استا مردان تراله کته ویخه او دنه سلور کنټینر د قادیانانو مصنوعات را ورسید ستاده پښمنی د پاره خوراک را ورسو ستاده روجما د پاره خوراک راغي پښتون ستا روجا یو طرف ته قادیانی خرابوي شیزان شربت را ورسید اچار را ورسید مربا را ورسید هغه خپل کجوري په برابر کړی دي اره ورسید ته چې د قادیانانو په مصنوعاتو باندې او خوراک باندې روجو نسی ستا روجه به څنګه کیږي ته پاغي روجه ماته یو خدای د قادیانی روجه ماته خرابوي او خبري هغه نورس برګانو بل بیا میټینګ کړی ابل روز بیا میټینګ کړی دی سیبان بیا مشوره کړی دا میټینګ کړو بلا خلک راجمع کړیو او میټینګ کې څه ویل دي هغه کرونا و چې ز بیا درځم لګ بیا می زړه کېږي لګ درځم بیا د روزه خرابوي پښتنه اعتکاف د خرابوي رمضان د خرابوي تراویح د خرابوي د مسجد رونق د خرابوي دی بیا میټینګ کړی کرونا و ز بیا درځم د سره جوړ د موبایل نمبر دی دې سره خبرې کوي دا کرونا دا نمبر مال د سکول بند ک کالج دی بند ک یونیورسيټي دی بند کړه تاسو نه تاسو کوم یو ملک چې سکول کالج یونیورسيټي بند شي دا د ملک ترقی د تنزل دی بولو دا تنزل دی ایجوکیشن تباک تعلیم تباک ورشه د حرم شریف رونق ختم ک د گنبد خضرا د پیغمبر د روزي رونق ختم ک نور ظلم ستوي پہلا لہر ختم ہوا آگے کیا ہے پہلا لہر ختم ہوا دوسرا لہر شروع ہوا تی توای د حقانی مفتی سردار وای چې دا پیله لہر ختم شکنه ته دومره خياري او تو دویم لہر شروع شوم دا په درمیان کې سټې کم ځای پرمایله دا کم ځای تشریف فرماوه پیله لہر او دا د امریکای سازش دی ملک دن اختلافات مکوي ملک دن جاری پاټه ټول مسلمانان دي دینه تیر شي خو زموږ دشمن امریکا دا امریکوي ظلم
عام کې زما نبی فرمای امن عام کې امریکوي زنا عام کې زما نبی فرمای حیا عام کې نکاح عام کې امریکوي بهایي عام کې زما نبی فرمای حیا عام کې امریکوي د مسلمان دعا له بنزي زما نبی فرمای دعا له بزي امریکوي د مسلمان جنازه کې به شرکت نه کې زما نبی فرمای جنازه کې به شرکت کې امریکوي د بیمار پرسی بنه کې زما نبی فرمای حق المسلم علی المسلم خمس بیمار پرسی کوا امریکوي چې پټ فاصله رکھیے ځان لشه ویلیو کني ویلی موبایل کې وکنو چې پټ فاصله رکھیے ځان لشه زما نبی فرمای د ځان نمونز نه د جمع منز افضل دی امریکوي لاس بنه ملاوخه زما نبی فرمای مصافحه کوي لہذا د امریکای منه کې د نبی منه بولو موږ د نبی منو تاسو دا ورته یو مسلمان بل مسلمان سره لاس ملو کی لاس پر خودونه مخکې بولو څه چل کیږي چې دا ګناهونه معاف کیږي ګناهونه ریږي ګناهونه دوړيږي دا ګناهونه غورځېده چشمو کې دوربین کې خوردبین کې د لیبارټري په آلاتو جدیدو کې ګناهونه دوړېده ښکاری وای ښکاری چې ګناهونه دوړيږي او نه ښکاریږي زوایم کرونا دیم پکې او دوړيږي لاسونه ملاوخه زب لاس ملاوم زکه ټوکړي کېږم ټوکړي دشم زکه شهید کېږم شهید دشم ماته چې کم مرض لګي او دی لګي زب د پیغمبر په سنت باندې ځان قربانوم ته لاس نه ملاوي ته دې د پر لاس نه ملاوي چې ته مړ نشم ژوندې پاتې شم نو ته پکې لاس ته نیغ کې ته بس ستوره کې اسلام آباد بهریا ټاون E11 کې زما بیانو الته زلاړم موټروي باندې کسان استقبال ته ولاړو د 2-3 میاشتې مخکې ټولو لاس ملاو کړ یو کس ماسک هم اچولی دی او چې ما ورته لاسونه داسې کړل ماته دا چل وکړ ما ورته وٹ از دس کیوں ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماته کہ مفتی صاحب کرونا ہے میں کرونا نہیں ہے صرف رونا ہے تاجر بھی رو رہا ہے स्कूल टीचर भी रो रहा है और मस्जिद वाला भी रो रहा है और आज मुसलमान भी रो रहा है करोना नहीं है रोना सिर्फ करोना नहीं है सिर्फ रोना है रोना हर एक रो रहा है دیو جن خپل سنتو کې خیر دی سنتو مطابق جون تیر کوم او دې کې څوک نه راځو پښتون خپکیږه مخ تام د الله د رضا لاس ملاولم پرې خو ده ک لاس ملوم کې مګي چرته راوړي درې نه مرداريږي ک مړکیږي لاس ملاو د غیرت لاس ملاو د پښتو لاس ملاو او ګور دی مونږ ته اوس وی چې لاسون چې پټ هاتو کودو یا کرور 20 سکند دا لاسون ځل پښتنو کې شته کې نشته روټه نه مخکې لاسونه وینځل نه اوچول او د روټه نه پس لاسونه وینځل اوچول وای دا پښتانه کوي کنه کوي زما د پیغمبر تعلیمات خپکیږي ما نه ما پابندي کولو نه تاسو کوله خمردان والو چې کله د امریکای ډاکټرانو وی چې هاتو کودو یا کرو او 20 سکند اور بار هر سړی لاس وینځل دومره زور ورک په مردان کې د صابونونو تباہی وکړه تا مخکې چاته دومره لاس وینځل آلتا په اٹک کے ڈاکٹر صاحب غٹ لکھلیو وہی کرونا کی وجہ سے ہاتھوں کو دو یا کرو 20 سیکنڈ میں ڈاکٹر صاحب دا سوچ دی غلط تی کرونا میں یاد ہوا میں لاس وینزل زما د نبی سنت تی برتی غٹ داو لکھام سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دو یا کرو سنت سمجھ کر پخیل از خوراک کوم دا زما عادت تی پدې ثواب نه ملاويږي پخیل از خوراک کوم دا د زما د نبی سنت تی پدې ثواب ملاويږي سنت یو طرف ته پته لکی امریکا کې دی او بل طرف ته پته لکی زما د نبی سنت طریقه کې دا یو خو امریکا برتانی او د امریکای برتانی دا ټول سوچ او نظریه او فکر او د دې دا ټول سوچونه کې دا زم د تل کم طرف ته زما د نبی سنت مبارک سنت طریقه پرته دا هغه طرف وزنی دی هغه طرف باری دی وزن په سنتو کې دی وزن د پیغمبر په اتباع کې دی امریکا کې وزن نشته امریکا کې وزن نشته سنتو اتباع کو مشرانو ادب کو زندگی د پیغمبر په اتباع کې اور اوس نه دانیت کوم د قادیانانو د مسنونات نه بایکاټ وکم دکاندار ته وایا انجمن تاجران صدر ته وایا خپل مسلمانانو ته وایا د قادیانانو سامان به مونږ کوړه نه وروړو روجمات پښمنۍ له بده اغه خوراک نه وروړو باقاعده پمپلیټ جاب شوی تاسو په نیټ باندې سرچ کې اعلی تحفظ ختم وزیر قیادت انټرنل ختم وزیر قیادت شبانی ختم وزیر قیادت مجلس احرار الحمدلله ټول باقاعده پمپلیټ جاب کړی دي دینه بایکاټو کې عشق مصطفی د محبت د وجنه پدا خبر باندې اکتفا کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین گناهونه زموږ د ټولو معاف کا مشکلات تم رفع کا حاجتونه پورا کا آدم علیه السلام نو واخر اوس پورې څومره مسلمانان وفات شوي دي بالخصوص مجلس هذا کې د چا والدین شریفین وفات شوي خصوصا د چا دعا ته چې راجمع شوي د بادر خان او شیر محمد دي الله د دې د والده مرحومه محترمه دي ابيته او نیت الله مغفرت کامله او درجات علیا نصیب کا قبر جنت باغچونه باغچو ګرځوا اخرت ول زندگی ګلې گلزار کا خپلوان رشتہ داران ته
په مرګ صدمه رسېدلې صبر یې کړي الله اجر عظیم ورته نصیب کړم دا څومره مشران چې موجود دي عمرونو کې برکات کم کشران د مشرانو تابعدار کم نوجوانانو ځوانې دین مهنت دپاره قبول کم کورونو کې زنانو ته د حیا دایمي صادرونه نصیبه وګرځوه مسافرو ته دعا وکړي اعلی کلمت الله دپاره مسافر په مدرسو کې مسافر دعوت او تبلیغ دپاره مسافر رزق حلال دپاره په مختلف ملکونو کې څومره مسلمانان مسافر دي ربا د ټولو مسلمانانو مسافرو حامی ناصر او مددگار شم لومبیا ورځ نه واخلې اوسه پوري او دینه بعد چې څومره دعاګانې شوي دا د مرحوم محترم په حق قبول کړم او دلته چې څومره سړو خدمت کړي دي کور کې چې څومره زنانو دا 2-3 ورځې خدمت کړي الله د ټولو خدمت کوونکو خدمت قبول کړه موږ ته خپل رضا نصیب کړه او رب داسې ښکلي اخلاق هم نصیب کړه چې د قیامت په ورځ خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو موږ ټول د خپل پیغمبر په دیدار او په لیدو خوشاله شو او پیغمبر زموږ د ټولو په لیدو خوشاله شي رب داسې اخلاق هم نصیب کړه ای ربه اسنه اعمال او اخلاق هم دومره خراب او ناکاره چې د قیامت پر خپل پیغمبر ته مخامخ شو رب اسنه زموږ پیغمبر زموږ نه مخ واړی رب اسنه زموږ پیغمبر زموږ نه مخ واړی رب اسنه زموږ پیغمبر زموږ نه مخ واړی رب زموږ په هلاکت کې بیا شک نه رب زموږ په تباہی بربادی کې بیا شک نه کامل اتباع عشق و محبت د خاتم الانبیاء نصیب کم عقیده ختم نبوت د تحفظ د پر الله مونږ ټول قبول کم زمونږ د ټول دعاګانې قبولم ک منظورم کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین آمین برحمته